باب قول الله تعالى هو لد الخصام. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله وهو لد الخصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد معلوماتك وبعدد ما تحب وترضى. امام بخاری رحمت الله علیه مقصد و غرض په دې باب کې څلور خبرې. اوله خبره دا ده چې مسلمانان باید په معمولی خبرو باندې په وړو خبرو باندې جنگ جګړه ونه کړي. دا جنگونه ښه شی نه ده او بیا مسلمانان بیا د دنیا معاملاتو کې په وړو خبرو باندې. دویمه دا چې کله سړی جنگ جګړه کوي ضروری خبره ده یو ظالمي بل مظلومي، دواړه ظالمان هم نشي کېدی، دواړه مظلومان هم. دا مبذ کېږي ظلم ته او ظلم ظلمات ته. او درېیمه دا ده چې کم خلک جګړې کوي دته جګړالو وایي. لکه تاسو کافیه کې ویلو تأبت شر، ترخ کې شر نیولی ده، ما ټوله ورځ د شر کارونه کوي. جزاکم الله. او جګړالو الله ته مبغوض ترین بندوي. او څلورم غرض او مقصد دا ده چې عفو صفحه درگذر الله ته ډېر خوښ ده. وایي وبه قال حدثنا الى اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بعض الرجال الى الله جلد الخصم. الد الخصم، الد اویلی کېږي ډېر زیات، الخصم جګړالو چې ډېرې جګړې کوي دا الله ته خوښ نه ده. باب اثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه ترغیب ورکول دي دې خبرې ته چې په ناحق او په باطل د چا په مال او جایداد باندې ګوري دغه مه کوئ، دعوې مه کوئ. او ترهیب ویرول دي د هغه چا دپاره چې په باطله باندې په پردي حق دعوه کوي. وفيه قال حدثنا يا اخي ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته. د دوو متخاصمینو خبرې د حجرې شریفې د دروازې نه بهر واورېدل. فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم. یعنی دواړه راغلي حضور پاک ته فیصلې ته. محبوب ورته ویل زه ستاسو په شان یو بشر یم، ما ته مدعي مدالحې راشي، کېدی شي بعضې د تاسو نه ان یکون ابلغ ډېر فصیح بلیغ من بعض د بعضو نه، معنا مدعي د مدالحې نه مدالحې. نو فاحسب انه قد صدق، نو چې دا کم ډېر چوس چالاکی بلیغ فصیح، نو زما خیال دی چې همدی به رښتیا وایي. زه د ده دپاره فیصله وکړم بذلکه په دې دعوه کې. نو اوس محبوب وایي فمن قضیت له بحق، کما چاته فیصله وکړه په پردي حق باندې فانما هي قطعة من النار، دا به مال نه دا د جهنم یوه ټوکړه ده. فلیاخذها، یا د دا اور واخلي او یا دې پرېږدي. معنا موږ خو بشر یو، بشر فیصله په ظاهره کوي. ظاهره چې څوک ډېر الحني ابلغي نو سړی وایي چې همدا به په حقه یې ګره. نو دې سره ګوره ترغیب راغی چې مه کوه، ترهیب راکوي که ودې که نو د جهنم اور دل. دا فلیاخذ کې به تاسو چېرته داسې سهو ونه کړو چې موږ وایي چې دا امر برای اختیار ده، نه تخییر دپاره نه ده، امر برای تهدید ده. لکه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. دغه شان ده. باب اذا خاصم فجر. د منافق په څلورو نښو کې یوه نښه دا ده چې چا سره جنګ جګړه شي نو کنځلې ډېرې کوي. نو کنځلې کول دا د نفاق یو علامه ده. وفيه قال حدثنا الى اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من اول ذلك. دکې به یو عادت او خصلت د نفاق راځي. ګوره مخکې درې دلته څلور د قبیلې د املاء الزائد نه ده او یا تصریف بعد د عقد نفي د اکثر نه کوي. یوه د دواړو نه مطلوب تکثیر ده چې د نفاق به حسب العمل ډېرې نښې دي. حتى يدعها واذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. ویلي مې و چې وعده یو طرف نه، معاهده دواړو نه دي. دواړو ماتول د نفاق نښه ده بلا عذرال. باب قصاص المظلوم اذا وجد مال الظالم. مقصد د امام بخاري دا ده چې مظلوم د ظالم نه د خپل مال په اندازه اخیستی شي. قصاص المظلوم، اخیستل د مظلوم
د ظالم نه اذا وجد ماله چې دی د خپل مال مونده کې د ظالم سره نو مظلوم ته شریعت دا حق ورکړی چې د ظالم نه د خپل مال والیل او کچانه انتقام اخلي دومره واخلي چې څومره په تاسو باندې بد کړي دي کنه تجاوز بنه کوي قال حدثنا إلى آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك ډېر زیات ممسک د بخیل سړی د ما زما بچو ته نفقه نه راکوي پوره فهل علي خرج نطيع من الذي له عيالنا فقال لا خرج نو که د مال نه په پټه زه د بچو د پاره والمه ګناه شته محبوب فتوا ورکړه وینا تا باندې نشته بالمعروف و متوسطه درجه کې کزانو د بچو د پاره د ابو سفیان د مال نه پټ ساخلیل وبه قال حدثنا الى اخر عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرؤوننا فما مخکې تیر د مغازي کې کنه چې لاره کې خلک پراته دي موږ ته روټي غواړو نه راکې فما طرفي تاسو موږ ته څه حکم کوي موږ سو ول فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للطيب فاقبلوا فان لم يفعلوا یعنی کاغه کلی والا حکم وک کورونو کې چاله میلمانه دي چې روټي برابر کوي نو بیا قبول کوي او کدا کار یو نه که فخذو منهم حق ذوب که په زور زبردستی او که په پټوي د میلمه د حق په اندازه ورنه واخلیل باب ما جاء في السقائف ما درته ویل چې دا هغه قومونه چې دې سره د حضور معاهدې وي چې تا په دې لاره به زما مجاهدین تیریږي تاسو بچی روټۍ ورکوئ نو که کم قوم سره د معاهده نه هغې نه بیا نشي اخیستی یا حالت الاستقرار و حالت المسنه باب ما جاء في السقائف سقائف د سقیفتون جمع ده سقیفه ویلې کېږي چپره څوک چپره وایي څوک چپر وایي موږ به چې دا کچه کورونه او که نه چې شمشتو کې اوسم یا بډبیره کې موږ اوسېدو نو څانګې مانګې دې ته موږ چپر وایو اوس مسله مختلفون فی د امام بخاري صراحتا حکم نه ده لګولی عادت شریف اداره چې کله یو مسله کې اختلافي نو هلته حکم صریحي نه لګوي آیا یو گاونډی د بل گاونډي په دیوال باندې لرګي بهر چې ستا خپله مملوکه ځمکه وي په هغې که ته چپره جوړی دا بعضې خلک یې اوړي دپاره میلمنو دپاره جوړوي او ته هغې کې کښېنې دا جایز ده خو په دې شرط چې په دغه ځای کې د چپره جوړولو باندې د کلي زنانو ته څه تکلیف نه وي یعنې هغې تېرېږي را تېرېږي عبور او مرور مو نه وي نو بیا یې جوړه که او هغې لاندې ناسته د حضور پاک نه ثابته ده چې څوک کور کې چپره جوړوي یا د کوره بهر او هغې لاندې کښېني نو حقه مدني نه دواړه ثابت دي وایي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعدة دا کومه سقیفه وه چې په کم کې د ابوبکر صدیق دپاره بیا خلافت بیعت اخیستی ول وبه قال حدثنا الى اخر ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة انصار جمع شنو فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة ما ابو بکر ته وای چې قربان راځه چې ورشو هلته د مهاجر او انصار جمع دي د حضور لا د کفن دفن تنظیم نه و شوی او مهاجر وی بادشاه به زمونږ نه یا انصار وی زمونږ نه چې ورغله ابو بکر صدیق ورته بیان وکړه چې علایبة من قریش نو ټول را پاڅېدل ابو بکر سره بیعت شروع اوس هم چې هلته څوک ملګري دي چا وي حج عمرې ته لاړئ دا دننه چې چا ډیپټي وي اکثره دا کسان د جامعه مدینه طالبان دي او د دې ملک دي د افغانستان هم دی د پاکستان هم دی د پښتونخوا هم پکې ډېر دي خو کپړې د عرب واچوي رومالونه یې په سر یې چلته نو چې ملګری د پکې پیدا کړه نو تا ته هغه ځای ښیي راولي دی اول تا قالینه اوچته کې سقیفه بنو ساعده ځای معلوم ده اوس هم ویاره ګاونډي سره ښه سلوک پکار ده د مکارم الاخلاق تقاضا دا ده که ستا دیوال ته نقصان نه ورته کېده دا موږ ته شمشدو کې دا یو د بل په دیوالو باندې لرګي وږدو که نه وږدو دا کشه کورونو کې یو د بل په دیوالو لرګي مې ښوده که نه نو که چېرته نقصان نه درې مامان وایي که ضرر نه وي اجازت دی ورکړي که ضرر یې نه دی ورکوي او همدغه زموږ مذهب هم د امام احمد بن حنبل وایي نه که ضرر وي او که نه وي بس لرګي به کېږي دا تقاضا د مکارم الاخلاق ده ابو هریره رضی الله عنه ته یو سړی راغی وی قربان وګوره زه کور جوړوم کمره او د ګاونډي په دیوال باندې لرګي ږدم هغه مې نه پرېږدي هغه ورپسې راغی وی ګوره دا د رسول الله مبارک حدیث ده
چې یو ګاونډی دی بل نه منې کوي چې کیدي لرګي دي ته په دیوال ګوره که تاسو دا کار کوئ بیا به زه ستاسو په اوږو باندې لرګي کېدم اوږو باندې یعنې دا ستا اوږو سره به داسې سلوک وکړم لکه سړی چې دیوال سره کوي په دیوال لرګي ږدي که نه ږدي وی زه به ستاسو په اوږو نو په اوږو خبره ولې ورته وکړه معنا جبران به یې در باندې ومنم که زړه وي که نه جبران به یې در باندې ومنم چې د ګاونډي دي لرګي په خپل دیوال باندې پرېږدي په دې پوه شو که دلته یو ټکی راځي بیا به د ورخطا غوندې کې وایه وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز حشبه في جداره ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها موردين ولې څه چل ده چې تاسو زه وینم د دې حدیث نه اعراض کوئ یو ګاونډی دی بل ګاونډي نه لرګي والله لا ارمین بها بین اکتافکم ټکی دغه قسم مې دی په خدای چې زه به دا لرګي کېدم بین اکتافکم ستاسو د اوږو په منځ کې د دیوال په ځای به ستاسو په اوږو منځ کې څوک چاته لرګي ږدي معنا دا ده چې جبران به در باندې زه دا حدیث منم جبران او چې کوم ځای کې منع راځي منع برای تنزیه ده یا چې کوم ځای کې منع راځي منع په هغه صورت کې ده چې دا دیوال دومره برداشت نه لري چې هم د خپل لرګي پېښې دي او هم د ګاونډي لرګي پېښې دي ضرر و نقصان باب صب الخمر في الطريق صف الخمر فی الطریق د کجورو خجی صب الخمر اړول د کجور د شرابو چې جوړ کړي وي د کجورو نه په لارو کې ولې د انس صاحب روایت خو یو شل ځلې راغی چې زما تره ابو طلحه روټۍ کړی وه میلمنو او موږ د کجورو شراب چاټۍ خو ما ورته شراب ورکول ولاړو چې ګلی کې اواز شو چې خلکو شراب حرام دي ما ته ویې وراره وګوره څه چل ده ما وی صاحب یو کس د محبوب د طرف اعلانونه کوي چې شراب ویله شابه دا واړوئ نو چې څومره صحابه و کاره منګیو کې چاټیو کې مټونو کې مشکونو کې شرابونه هغه ټول په ګلیو کې واړو دا سمې لختي روانو وای وفيه قال حدثنا الى اخر انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان حملهم يومئذ الفصيح وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فخرجت فأهرقتها قال فجرت في سكك المدينة قال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله يعني ځینې د صحابه هغه وخت وفات شو چې لا د شرابو حرمت نه راغلی و هغې څښلي وګڼه وایي هغې شراب یې په خېټه کې چې وفات دي هغه ځکه ګناهګار نه دي چې هغه معامله قبل تحریم وال باب وفية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات مولانا صاحب غرض او مقصد د امام بخاری دا ده صعودات د سعید جمع ده لکه طرقات چې طریق جمع ده وایي د کور مخې ته ستا خپل ذاتي مملوکۍ د غټ ور نه بهر او د ناستې خالی ځای وي نو هلته د خپل ناستې لپاره چبوتره جوړول د ناستې لپاره ځای جوړول دا جایز دي خو په دریو شرطونو باندې ستا کور ده ستا د کور مخه ده ستا د کور مخې ته ستا ځمکه ده ستا مملوکه ده که ته پکې د ناستې ځای جوړوې که نه بعضې خلک له اوچت غوندې سوپه جوړه کړي کلر ناستي جمعې کې ووړي کې مازدیګر او جمعې کې غرمې ته نور ته نو مولانا صاحب درې شرطونه څه دي اوله دا ده چې ستا ګاونډیانو ته تکلیف نه وي ستا ګاونډیانو ته دویمه دا ده چې زنانو ته تکلیف نه وي چې په دې لاره جوخته زنانه ځي راځي او دریم شرط پکې دا ده چې ته په دلته کښېنې د کور مخې ته ځان ته د ناستې ځای جوړ کړی ده د دې ځای حق به ادا کوې د دې ځای حق یې څه ده چې چا سلام واچو وعلیکم به ورته وایي غریب او فقیر او مظلوم راغی چې روټۍ به ورباندې خورې چا درنه مدد غوښته مدد به ورسره کوي نو په دې دریو شرطونو د کور مخې ته د صحن اطلاق په عربۍ کې په دوه شیانو باندې کېږي دا کور منځ کې دننه غولی نه ده دې ته هم صحن وایي او د کوره بهر ستا ذاتي مملوک او میدان هغې ته هم صحن وایي نو دلته تېنه مراد د کوره بهر دا فضا ده وقالت عائشة رضي الله عنها فضل أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن بفناء داري ګوره د خپل کور مخې ته هلته وړوکی جومات جوړ کړو صفه یې جوړه کړه ناس به ومونځ به یې کوو د قرآن تلاوت به یې کوو فیتقصف علیه نساء المشرکین نو راجمع به شوې د ابوبکر تلاوت ته د مشرکینو ښځې و ابناهم د دوی بچي یعجبون تعجب به یې کول منهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة هلاله شبه
وبه قال حدثنا الى اخر النبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس على الطرقات ځان ساتي ګورئ په لارو باندې مه کښېنئ فقالو ما لنا بد قربان خلاصی نشته نو چیرته سره کینو انما هو مجالس همدا د لارې په سر موږ د کلي خلک کینو خبرې کوو قال فاذا ابیتم نو هر کله چې تاسو انکار وکړه د نه کېناستلو نه الا المجالس مگر انکار مو نه کړي کېناستلو نه وایي چې کینو ځکه چې موږ خبرې کوو بل چېرته حجرې نشته وایي فاعطوا الطریق حقها د لارې حق ورکوئ د لارې منګولي صاحب د لارې حق څه دی غض البصر ښځې تېرېږي نظر ښکته که وکف الازا یو موزي شی په لاره پروت هغه اوچت که ورد السلام چا درته سلام وکړه جواب ورکړه و امر بالمعروف او خلکو ته د خیر خبره وکړه او د منکراتو وایي دا د لارې حق ده دا به ورکوئ بیا به کښېنئ که دا نشي ورکوئ بیا به نه کښېنئ باب الابار الطريق اذا لم يتعقب بها د لارې په سر باندې کویان ویستل دې دپاره چې مسافر تیریږي اوبه وڅکي دا جایز دی خو په شرط دی چې په دې باندې چاله تکلیف نه وي که چاله تکلیف نه وي ځکه داسې یو خیر چې هغې نه شر جوړېږي خیر به نه کوي که نه نو دا ته خو د خیر په نیت کوې چې لاره د مسافر به اوبه څکي خو که چاله تکلیف شر ده نو د وړوکي خیر نه چې غټ شر جوړېږي بیا به یې نه کوي وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كان بني الهب ياكل الثرى من العطش دا مخکې تیر شو که نه درې څلور رضیله فقال رجل لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان دا سپیم زمانه زیات تږی شوی ده بېرته کوی ته ښکته شو موزه کې وبالله شه فملأ خفه ماء فسقى القلب فشكر الله له الله تعالی یې دا عمل قبول که او دته یې بخښنه په هر زیروح کې رطبتن چې د هغه جګر تازه معنا ژوندی د هغه په خدمت کې اجر شته غرض د امام دا ده چې تکلیف ده اشیا کوم اشیا چې تکلیف ورکوي انسان ته هغه لاره کې پراته دي د هغې لرې کول د صدقې ثواب لري اوس موږ تاسو چې کوم تکلیف ده اشیا د هغه لارو ته غورځو وی چې لاره کې موزي شی چې تېرېدونکو ته تکلیف ورکوي هغه به د لاره نه لرې کړو په دې موږ ته د صدقې ثواب میلاوي باب الغرفة والعلية المشرقة وغير المشرقة في السطوح وغيرها مولانا صاحب باب الغرفة والعلية غرفه ویلی کېږي مطلق کمره علیه ویلی کېږي بالاخانه المشرفه یا غرفه ویلی کېږي دویم چت ته علیه ویلی کېږي دریم څلورم چې څومره اوچته وي المشرفه چې ډېره اوچته یو که نه یې ډېره اوچته فی السطوح په خپلو بامونو باندې وغیرها یا برنډو باندې دویم چت کې کمرې جوړول وغیره دا جایز دي خو شرط به پکې دی چې ستا ګاونډیان ستا د ضرر نه محفوظ دي داسې نه چې ته به دویم چت بیا د خلکو کورو ته چې هغه یو چت وي نو بره ته خو لاندې ښکاري که نه چې هغوی ته ضرر ونه رسېدلی اتم پیژنې اتم ویلی کېږي اصل کې ډیرکو ته ډیري و ډیري دا داسې و چې دا د پخوا زمانې نه قلې و کورونه و خو بس د خاورو ډیري ته جوړو د یادیانو سمودیانو د زمانې نه نو هلته حضور په اوچت ډیري باندې ودروي هلته راونه ماره آیا تاسو هغه څه وینئ چې زه وینم مواقع الفتن چې هغه راتلل د فتنو د خلال بیوتکم ستاسو د کورونو منځ ته که مواقع القطر دا فتنې ستاسو کورو ته داسې را دننه کېږي لکه د باران څاڅکي چې په باران که ستاسو خیال چې دا د کوټې دروازه او کړکۍ کولاوي او باراني هوا ورسره څاڅکي را دننه کېږي که نه وایي د باران د څاڅکو غوندې فتنې ستاسو کورونه ده زموږ کورونه اوس د فتنو مرکزونه دي که نه دي د ټولو نه غټه فتنه څه ده چې په کور کې لس کسانې لس دانې دا غټې موبایلې ورسره دي ټول لګیا دي په دې کې دې نه غټه فتنه بله کېدی شي تلاوت پاتې شو ذکر پاتې شو مراقبې پاتې شوې الله یادول پاتې شو پنځه وخته با جماعت هر څه وایي داسې دا فتنې تاسو یې نه وینم او نه وینئ زه یې وینم ګوره دا روایت نه ده کتاب الفضل قرآن تفسیر مغازی کې و اته نه کرته تیر دا به لسم ځل راشي ګوره دا باید یاد شه درته که نه بېګا دې کتلی که نه دی دا کتلی چې ابن عباس ویلې ما ته دا ساوه چې ان تتوبه الی الله فقط زه د دې تپوس عمر نه کله وکړم خو موقع نه برابرې ده چې کله واپسي و حج نه نو ما اودس وکړم ورته اوبه اچولې تپوس دا په کراتو مراتو باندې تیر ده وایه قال لما نزل حديثا على انس لهما عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبهما
فحججت منه فعدل وعدلت معه بالإداوة. ما زه حج ته عمر سره لارم واپس کې د لار نه یو سیر ته سو وړه تقاضا او بیا مې او داسې که اوبه مې ورته اچولې. ثم جاء فسقطت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. فقال وعجبا لك يا ابن عباس. وای تعجب دی ابن عباس ته د اوسه پورې دا پته نشته چې دا دوه ښځې څوک خو یوه عایشه وه یو زما لور حفصه وه. ثم استقبل عمر الحديث يسوق فقال إني كنت وجار لي. بیا راته عمر پوره حدیث بیان کړ واقعا. في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. دا خبره وتېره چې یو زوم یو مې ګاونډی و یو ورځې به ما څاروي بیول یو ورځې به ده یو ورځې به دی مسجد نبوي ته بیان به اورېده مسلطان به یې ما ته ویل بله ورځ فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر. لکه تاسو دا منئ چې دا حدیث مکرر ده یو ځل نه په کراتو مراتو. مکه کې موږ په ښځو غالب وو د مدینې ښځې په خاوندانو غالب وې. ښځې مې راته یو خبره وکړه زه ورته غوسه شوم ما ته ویل زما یو خبره نشي برداشت کوئ او نن ستا د لورو نه رسول الله خفه او ستا لور ورسره زبان بازي کړې ده. وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليلة ففزع عني فقلت خابت من فعل منهن بعض. چار چا دا کار کړی دا خو تباه شول. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت ولا حفصة فقلت أي حفصة وتغادر إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليلة فقالت نعم فقلت خابت وغسلت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهجر. ولې تاسو په امن کې چې الله به غصه شي د نبی پاک د غصې د وجه نه او تاسو به هلاک شئ. ولا تستكثري على رسول الله رسول الله نه ډېرې مطالبې مه کوئ. ولا تراجعوا في شيء په یو خبره تنګوئ مه اله ولا تهجري وصليني ما بدا لك چې څه ایمان یې غواړئ اله. ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك. جارتو کې دا څوک یادوي ورته او ته په دې دوکه کېږه مه چې ستا بنه عائشه به هي اوضع منک تا نه ډېره ښایسته ده واحب الى رسول تانا نبی پاک ته ډېره محبوبه ده هغې سره سیالي مه کوه که نه. يريد عائشة وكنا تحدثنا ان غسان منګه ویلې چې مدینه کې دی وخت خبرې کړې چې د روم بادشاه غسان حمله کوي تنعل النعال برابرۍ اسونه او حمله کوي موږ باندې. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجا عائشان فضرب بيدي بابي ضربا شديدا وقال انا نائم هو ففزعت فقالت اليه وقال حدث امر عظيم قلت ما هو اجاب. و یو غټه خبره پیښه شوې ما وې څه د غسان حمله وکړه غسان باچا ویې نه مړه د دې نه هم غټه ده واتول او ډېره اوږده کیسه ده. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون. ما سره دا ویره وه خطره وه چې دا کار به کېږي. فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة. دغه ټکي کې مناسبت راغی غرفه او علیه دې ته وایي مشربه د کوټې د پاسه وړه غوندې کمراله. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن ولې جاړې ولې ما ته ویره ولې نه وې چې رسول الله نه به ډېرې مطالبې نه کوئ شي سره به سیالي نه کوئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري هو ذا في المشروبة. ما ته پته نشته خو حضور بالاخانه کې ناست او موږ سره نه میلاویږي. صحابه ناستو جړلې چې حضور ګوندې طلاق ورکړل. رباح ناستو څوکیداري کولای. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فاجد فقلت لغلام فذكر منك فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فاجد الغلام فقلت بس مکه زین نه راکاو بار تلم چې حضور ماته د ملاقات موقع راکړه. فلما وليت منصرفا فاذا الغلام يدعوني قال اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فاذا هو مضطجع على غمار حصير. پوزکی باندې مبارک پروت و. ليس له بينه وبينه فراش قد اثر الرمال بجنبه. پوزکی پکې نخې کړې وې. فسلمت عليه ثم قلت وانا قائم طلقت نساءك فرفع بصره. اطلقت نساءك حمزه مقدره ک قربان رښتیا تاسو بیبیانو ته طلاق ورکړې فرا بصر ویلې فقال لا وینا طلاق مې نه د ورکړې. اجي تاسو ته پته ده نو موږ خپل ځانونه معلومو قریش نغلب النساء په مکه کې موږ په خزو غالبو
چې کله مدینه منوره ته راغلو علی قومین دا داسې خلک دي د مدینه انصار تغلبهم نساء په دې ښځې غالب دي فذکره نو هغه تذکره ټوله ورته وکړه فتبسم النبي حضور لږ مسکی عمر وی باس کار وشو د خیر ثم قلت لو رأیتنی قربان ته خبر ودخلت على حفظ فقلت لا يغرنك ان كانت جارتك هي اوزع منك په دې مدو کې چې ستا بن عائشه صدیقه ډیره ښایسته ده او احب الى النبي او حضور ته ډیره محبوبه ده هغې سره سیالي مه کوه فتبسم اخرى دې سره بیا حضور لږونه مسکی شو چې دا خبره خو حقیقت نو فجلستو کېناستم حین رأیتو تبسمه چې کله مې د حضور مسکراهټ او مسکا وکتله ثم رفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت في شيء يرد البصر غير ما کمرې کې وکته هیڅ هم نه و یو څو چامړې وې څارمنې اله فقلت ادعو الله فليوسع على امتك فان فارس وهم وسع عليهم وعوت الدنيا هغې سره څومره ډېره مالداري ده اله وكان متقا فقال اوه في شك انت ابن الخطاب عمر اوس هم ته په دې شک کې مال غواړې اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا اخو کافران دي هغې ته هر څه په دنیا کې میلاویږي آخرت کې څه نشته قربان ما ته بخښنه وکړئ د خپلې خبرې معذرت غواړم دې ځای کې خبره خوره شوه وایي زه خو په همدې خبره بیبیانو نه جدا شویم چې هغې نه ما نه مال غوښتلی و ډېر غوسه و رسول الله په دې شدت وجده نه ډېر غوسه و ولی یو میاش دی ته زه نه ورځم حین عاتبه الله دخل على عائشة فبدا بها فقالت له عائشة إنك قسمت ألا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا ب29 قربان نن خو 29 ده او تاسو قسم دې دیر شو کړه حضور ته داد یو کم دیر شو میاشت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29 قالت عائشة فأنزلت آية التخفيف فبدا بأول أمراته فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك زه درته یو خبره کومه خو ګوره دا تا باندې لازمي نه ده چې همدا اوس جواب راکړې جواب مه راکوه تر څو چې مور و پلار سره مشوره کم عمره وکړه نه حضور ته پته وه چې زما مور و پلار ما ته دا مشوره نه راکړي چې پیسې واله حضور نه جدا شه ما وی قربان زه به په دې کې ملا د مور و پلار نه مشوره غواړم چې آقا سره پاتې شم او که پیسې ترې والم او طلاق والم ټول ورته هغه خبره وکړه چې کومه مور بیبي ورته کړې هلکه د کعبینو سره خپه مبارکه اډوکی بې ځایه شوی ګوره دلته علیه ذکر کړه مخکې مشربه ذکر کړې وه نو معلومه دا شو چې د دواړو معنا دویم چت باندې کمره اله غرض او مقصد د امام بخاری دا ده چې د مسجد په دروازه کې په ماربل او دغه ماربل دی چې دا موږ تاسو یې ګورو که نه جي د مسجد په دروازه کې د ماربل د پاسه سوارلی تړل د تحفظ په نیت مسافر د اس ور سره ده که بهرې تړي یېرېږي څوک یې بونځي یا ونه ته نو د جومات دروازه کې ماربل لګېدلي په هغې د پاسه ودرئ نو دا جایز ده وبه قال حدثنا الى اخر قال ابن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت فيه واقمت الجمل في ناحيه البلاد فقلت هذا جمل فخرج بلاد ماربل سنگ مرمر دلته وخ وتړ فخرج فجعل يطيف بالجمل فقال الثمن والجمل لك دا چاته دا جابر ته کنه ویل که وغم ستاره او پیسې مال غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا په پردي ډیران باندې که مملوک وي که غیر مملوک وي خو چې ډیرانی چې خلک ګندونه ور باندې اچي نو په ډیران باندې بول او براز جایز ده ځکه ډیران وای د ګندګۍ ځای ته نو د ګندګۍ په ځای که مملوک وي که غیر که سړي ته اچانک بول براز راشي
الته کولای شي اجازه شته لانها اعدت لالقاء النجاسات والمستقذرات ځکه ډیرانونه وي دی دپاره چې هلته به خلک ګندونه او قابل نفرت اشیا ورچېل وبه قال حدثنا الى اخر حذيفه رضي الله عنه قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم سوره قوم فقال قائما په ولاړه بول دا مخکې مسله تېره شوې درې وجې مې درته ویلو من خزل غسن و ما یؤذي الناس مطلب د امام بخاري رحمت الله علیه دا ده چې د الله پاک رضا په معمولی او قلیل وړوکي عمل کې هم کله ناکله پټي او په وړوکي عمل او معمولی عمل باندې الله ډېر ثواب بنده ته ورکوي په خپل فضل و کرم او مهربانۍ لکه لاره ده دواړو سایډونو ته ونې دي د ونو څانګې لارې ته راغلي دي او ته وایې چې به دې خلک تېرېږي څوک به دې سترګه ونه لګي خوږ نه شي دا یوه څانګه کټ کړي دا کومه چې لارې ته راغلي که نه جي دا کټ کې نیت دې دی چې یاره څوک خوږ نه شي په دې باندې یا بل داسې یو شی قابل د اذیت چې په لاره کې وي او خلکو ته تلو راتلو کې تکلیف یې هغه لرې کوي دا کار یو معمولي غونډه ده لیکن الله په دې هم ډېر ثواب ورکوي وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق د غنې ونه وه او څانګه وه هغې کې غنې وې هغه څانګه لارې ته راغلی وه فاخره هغه یې کټ کړه لرې کړه فشکر الله الله یې دا عمل قبول کو بخنه یې ورته وکړه باب اذا خلفوا في طريق الميتاء وهي الرحمه تكون بين الطريق ثم يريد اهل والبنيان فطرق مولانا صاحب د ترجمه ته وګوره لږه معمولی سخت ښکاري غرض او مقصد د امام بخاري له دې ترجمه الباب نه دفع النزاع ده حضور پاک او فرمایل مثلا ګوره دوه کورونه دي دوه کورونه د دواړو کورونو مخې ته خالی میدان ده نو چې کله د دواړو کورونو مخې ته خالی میدان ده میتا معنا خالی میدان او د دواړو جګړه ده یو وی دا زما ده بل وی دا زما ده نو آقا مدني ته دوه کسان راغل او د دواړو کورونه سره یو ځای او مخې ته میدان او خالی ځای و آبادي میتا غیر آباد ځمکه چې هغې کې آبادي نه نو رسول الله مبارک ورته فیصله واوروله چې و شرعي ګزه په اندازه باندې ستا شوه د کور دروازې ته او د و شرعي ګزه په اندازه باندې د ده شوه او باقي د دواړو مشترکه ده اوس پوه شو که نه جي په دې دیوال کې دروازې دي او مخې ته میدان ده یو وی زما ده بل وی زما ده اوس به د دروازې په اندازه و لاسه شرعي ګزه و لاسه دا د یو د کور دروازې برابر د مملوک شو او د بل و او چې زیاته شي هغه به بیا مشترکوي اوس به ته څه وایې که دا تر قیامته دا حکم ده نه دا احکام بدلیږي په عصر او زمانې سره اوس غاټ ګیټ دی لګولی ده شرعي ګزونو باندې 15 ګزه 20 ګزه 21 ګزه او دغه شانته صورت راشي په ځای باندې جګړه یو وی زما بل وی زما نو ووایه دا دروازه څو ګزه 22 فوټه بس تا د مخ شو 22 ته شو وخت ته به ګورې زمانې ته به ګورې حال ته به ګورې وایه وبه قال حدثنا الى اخر من جبل قال سمعت ابا هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بشاجر في طريق بسرعه چې کله دوه کورونه په لاره کې جنګ وکړي یو وی زما ده بل وی زما ده او دا لاره غیر آباده بې ثبت ازروین فیصله به په اووه ګزونو باندې کېږي خو د هغه زمانه کې اووه ګزه فیصله ولې کړې وه دروازې سور اووه ګزه وه باب النهضه بغیر اذن صاحبه مولانا صاحب تا ته وایي که یو شی د مالک په اجازت باندې وړی دی ته نهبه نه وایي دا جایزه ده دا صحیح ده خو که د مالک د اجازت نه بغیر وړی او مالک درته ګوري او په زور جبر د ټوپک په زور زبردستی وړی دا حرام او ناروا ده دې ته بیا نهبه ویلی کېږي نهبه او سرقه کې فرق ده چې سرقه په پټه یو نهبه لوټ مار په ښکاره کور مخې ته د ګاډی وتې ټوپکو سره درد یې نه شوی خوځوي ما ټول یو ځای کې کښېنئ یو ټوپک مار ورته ودرئ او نور کورونو کې وګرځي چې څه وي ټول راوالي ګاډه کې حتی ښځو نه والۍ ګوتمې د غریبانانې دې ته اوس نهبه وایي ټول ورته ګوري او دوی په ښکاره ترې نه وړي نو دا نهبه ده او که مالک په خپل اجازت د کور یو شی تا ته درکوي هغه جایز د هغه په نهبه کې نه راځي وقال عباده رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننتهب چې موږ به لوټ مار نه کوو لوټ مار په زور زبردستۍ بچا نه څه نه وړل وبه قال حدثنا الى اخر سمعت عبد الله بن يزيد الانصاري ووجدت ابوه امه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبه والمثنى
مسله چې مړه یو څوک مړ کې بیا لاس او خپې او شونډه او پوز او غوږونه ته ګډ کړي دا حرام دي. دومره راته ووایه که نه چې دا حدیث خیر ده مکرر خو ده که نه ده خو د ځای ښودلی شي چې معمولي اشاره وکړي کتاب الایمان کې تیر دوای بچواله دا ما چې تاسو ته وایي چې څه د پاسه 4000 مکررات دي خو هم دا دي که نه خو تاسو سوچ نه کوئ. ګوره نهبه هلته باب النهبه راغلی و که نه او دلته ولا ینتهب او نه کوي نهبتن لوټ مار یرفع الناس الیه چې اوچت کړي د کور خلکو په دې لوټ مار کې د لوټ مار کوونکو ته ابصار او سترګې نه داسې غریبانان ورته ګوري و هغې ته یې ناټ سره روان کړه. هلته ویلو چې دکې کامل ایمان نشته د ایمان رڼا پکې نشته ده ثمره د ایمان پکې نشته تقاضا د ایمان الله. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الى النهبه قال في البني وجدت بخط جعفر قال فاضلنا الى اخر تفسير ان ينزع منه نور الايمان. چې زنا کوي د ایمان رڼا ته نه وتی اغلا کوي نهبه کوي دا ټولو کې د ایمان رڼا ځکه کبایر دي کبایر سره سړی کافر کیږي نه. باب کسر الصلیب وقتل الخنزیر. غرض او مقصد امام بخاری دا چې صلیب هغه شکل چې هغه د عیسایانو سره ده او د دې په ګرجو باندې داسې لګېدلی چې دې باندې عیسی علیه السلام په صلیب ختلی او د هغې په دین کې هغه یو مقدس شی در کور کې ساتي د دې ماتول او د خنزیر مردارول که د چا ذاتي وي ګوره تا ته وایي که څوک خنزیر ساتي او بل مردار کوي صلیب ده د به ورته مات کوي دې تاوان نشته صلیب د چا ته مات کړه تاوان یې نشته خنزیر د مردار که د چا ذاتي ملکیتو خو شرط بدای چې اهل ذمه نه وي اهل ذمه و دا موږ سره عیسایان پراته دي که نه دلته د هر عیسایي په کور کې دا صلیبي شکل مقدسه نښه د پروتې ساتي مریضانو باندې وهي په ځان باندې اوس دا نشي ماتولی خنزیر یې دا نشي دا کولی پاتې شو چې کوم غیر مسلم دي اهل ذمه نه دي او د هغې سره خنزیر د مردارې که تاوان نشته صلیب د ماتې که تاوانه دلته اوس چې کوم حدیث دی باب لاندې راځي که نه په باب د حیات د عیسی علیه السلام او په باب د نزول د عیسی علیه السلام کې د دې حدیث نه نهایت قوي من حیث سند روایت پر روایتو کې نشته قوي من حیث سند روایت حکمن انصاف بکئی مقسطن د عدل فیصله بکئی صلیب بمات کی خنزیر بمردار کی ګوره صلیب او یقتل الخنزیر دواړه ټکي متن کې وکنه ترجمه الباب او بیا ويزع الجزيه جزيه به ختمه کی دا اهل ذمه چې جزيه ورکي د سرونو ټکس دا به ختم کی ورته وي بس شابه مسلمانان شي ويفيز المال مال بډیر شي دومره مالداری بشي یو سړی به پیسې څادر کې اچولې پندو کې به ګلۍ په ګلۍ ګرځي چې دا والی څوک به لا يقبله احد هیڅ څوک به لکه مشکات وي که پرون دی راوړی وای نو زمونږ ورته ضرورت او نن دی په خپله کونه باندې ومنډه خر کوسه چې کله زمونږ ضرورت و تا نه راوړلی او چې کله اوس تا نه هم پاتې کېږي بوج زما سر ته راوړې شابه ځه آیا ماتولی بشي هغه چاټۍ چې په هغې کې شراب او آیا شلولی بشي هغه ګوډي چې هغې کې شراب او آیا که بوت سړی چېرته وګوري ماتهی به صلیب وګوري ماتهی به تنبور دوپړی او باجی آلات د لهو او لعب وما لا ينتفع بخشبتن او هغه اشیا چې د لرګي نه جوړي هغه لرګي نه بله نفع ګټه فایده نه اخیستلی کېږي آیا د دې ماتول غرض او مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه دا هر قسم تصاویر او مجسمې د دې ماتول او شلول او غورځول دا واجب دي که په دیوال وي که په کاغذ وي که لرګي نه جوړي که د پیتلو نه چې د هر څه نه جوړي دا په فرش باندې وي که په دیوال کې مجسمه د ودرولې ده او که تصویر د بوتې جوړ کړی ده دا ټول په ټوله کې حرام دي او ماتولی واجب دی تنبور پیژنې دمبوره سیتار فلم یقض فیه بشی څه فیصله هغه لرګی و که نه هغه لرګی بل شي ته په کار راته وایي که ماته کوي نو بیا بل شی ته نه جوړېږي
وبه قال حدثنا الى اخره سلمة بن يقوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رآني توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران قالوا على الحمر الانسيه قال اغسلوها واهرقوها قالوا ولا نهرقوها ونغسلها قال يغسلوا قال ابو عبد الله الى اخره يقول الحمر الانسيه بنصب ګوره انسی دواړه مې درته ویلې ولې ورته انسی وي ولې ورته انسی وي انسی منصوب بس وي انس انسانانو سره کور کې انسی منصوب بس وي اونس محبت یعنی دا کور کې مألوف دي د دې غوښه بیا صحابه له قربان دا کټوي بنه ماتو به وینځو دي کې په خوځه سید هم داسې وکړه وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحول الكعبه 360 نصبا فجعل يطعنها بعود بس هغه نیزه ور سره و یو بوت به داسې وه قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل دا 360 کې څه په دیوالونو او څه مجسمې وي ودرولې وي ورته وبه قال حدثنا الى اخر عائشه رضي الله عنها كانت اتخذت على سهوه انها ستر د کمرې مخې ته چې کومه برانډه او صوفی په دې دیوال ته پرده ځوړنده کړې و دې کې تصویرونه فهتکته نبی حضور راوشو کوله او هغې نه دوه نمروقې توشکې جوړې کړې وړې توشکې فکانتا فی البیت یجلس علیهما باب من قدر دون مالی مولانا صاحب ګوره امام بخاری رحمت الله تعالی علیه عجیب کمالات کوي یو سړی د خپل مال په حفاظت کې مړ شي مثلا غله ور باندې راغله او د د کوره مال او پیسې وړي سونه او چاندي وړي او د دې په دفاع کې مړ شو غلو سره ډزې وکړي د شهید ده یا خلک را واوړي د کور ته ښځې ته لور ته انګور ته د هغې عزت لوټ کوي دی د هغې د حیزه حیا او د عزت په تحفظ کې مړ شو په حفاظت په دا دواړو صورتونو کې د شهید ده دی څه شو او که د ده د لاسه غل مړ شو یا هغه سړی چې د د حیا او د عزت دپاره راغلی لوټ کولو ته هغه مردار د مردار مقصد که چا د کور د مالک یعنی د مالک د اجازت نه بغیر یو شی وړي او د کور مالک هغه مړ که مرګ ورته روا ده او که د هغه د لاسه د کور مالک مړ شو نو دی شهید ده وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد باب اذا كسر قصعه او شيء لغيره یو سړی کاسه ماته کی یا پلیټ دی بل د دې حکم سره وای تاوان به ورکوي کنه د نقصان بدله او تاوان ورکول ضروری دي کم ځای کې تیر ده وایي کنه نکاح کې چې عایشه ابي کره حضور ناستو یو بلی بیبي پلیټ کې ترکاری انس صاحب راوړه وړو کې عایشه ابي ورپاتې د الله سي داسې ورته و هغه پلیټ دوه ځای شو د خټې وګن دا چې مات شو نو ګوره مور ته څه ونه ویلې حضور ورپاتې وی غارت امکم ستاسو مور ته غیرت ورغی چې ناس ما کړه د خوراک ورته بله بیبي راغلې بنې دي که نه نو بیا هغه توام راټول که په یو حصه کې واچو دا مات پلیټ د عایشې کره پرېښودو د عایشې صدیقې د کمرې نه روغ پلیټ ورکړي بدله د تاوان خو ضروري وه او پلیټونه دواړو بیبیانو ته قمدني راوړي یو شان ته او مماثلت هم وله وبه قال حدثنا الى اخر انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء فقد احداهن هذا المؤمن مع خالد بن قصد فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها وجعل فيها طعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصد حتى فرغوا فذكر القصد الصحيح وحبس المقصوره فقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ابي الى اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا هدم حائطا فليبني مثله مولانا صاحب مبارک کله چې څوک یو دیوال ونړی امقه شانته دیوال به بیا جوړی د دې څه مطلب شو یاره غرض او مقصد د امام بخاری دا ده که یو کس د بل مسلمان د کور دیوال د کور د مالک د اجازت نه بغیر یا د وخت د حکمران د اجازت نه بغیر ونړی نو د دغه دیوال ذمہوار نړونکی رحمت الله زمات ستا د کور دیوال نه خدای مکه ما ونړو نه تا راته اجازت کړی نه د وخت حکمران راته کړی نو د دې دیوال ضمانت په ما ده چې څنګه و امقه شانته دیوال به زه تاله جوړو او که چېرته د کور د مالک په اجازت چې دا دیوال ونړوه
یا د وخت د حکمران په اجازت باندې وي چې ونړاوه بیا زمانو تاوان نشته. اوس پوه شو په دې وایه. وبه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته امه قد فدعته فابى ان يجيبها فقال اجيبها او اصلي ثم تكن فقالت اللهم لا الک دې ته وګوره نو زه وایم چې لږ ځان پوهول غواړي. دا بعضې دي که نه ما په خپله ویډیو کې 2-3 ونه واورېد دغه حدیث باندې سخت ردونه کوه. نو الله پاک په قهر شوی ورته خدای پاک رانیسي بعضې خلک ډېر زر. بني اسرائیلو کې دا سړی تیر شوی د جوریج دی مستجاب الدعا ولیو دعوات فورا به دعا قبلېده. د خسو خاشاکو نه یو کوډله ځان له جوړه کړې وه په هغې کې به د عبادت کو او بعضې وایي چې دیوالونه کچه او بره پې څانګې اچولې. یو ځل داسې وشو چې مور بیبي ورته اواز وکړه یا جوریج نو دی دلته په زړه کې وایي چې خدای زه څنګه جواب ورکړم اللهم امي وصلاتي. یو طرف ته مې مور راته اوازونه کوي بل طرف الله زه تا ته ولاړ یم خو سلام یې ونه څرخاو. مورې غریبې دا خیال ده چې دا ګوندې اسې ناست ده او ما ته اواز نه راکوي. نو مور د خولې نه ورته خیره ووته ځانونه بیا وتلی ترازو کې وایي خدای دې تر هغې مه مړ کوه چې ستا سترګې په بدکارو بدفعلو مزنیاتو زنانو باندې نه یې لګېدلې. یعنی تر څو بدنام شوی نه دا کنایه د دې نه شو چې تر څو بدنام شوی نه. کله چې سلام وڅرخی ورغی خو بیا خو دا خیرې توکړې لاړې دي هغه بیا نه اوچتې. شریعت څه وایي چې تا ته مور و پلار آواز وکړي او ته په نفل یا سنت ولاړې سلام وڅرخوه ورشه بیا وکړه نفل سنت او که فرض نو بس بیا په سلام نه څرخی ځکه د الله حق مقدم دلته د نفل کول ورانغی. نو یو ځل په دې کلي کې یوه ښځه وه ډېره مرداره بدنامه رنډۍ وه. هغې څه پروګرام هر وخت کې د ولیو د اولیاو د پاکو خلکو دشمنانې دې ښځې ته څه پیسې ورکړې چې دا بزرګ بدنام هغه به بار بار راتله او جوریج به یې تنګه و چې دی زما حیا ته لاس راواچي. په هغه ورته وژړل چې د الله په خاطر زما نه واوړه. لاړ بله ورځ یې دا ښځه چې وه نو د دې ماشوم پیدا شو. چا ورته ویل چې ته خو لا واده شوی نه یې دا بچی وی دا بزرګ چې په دې خانقاه کې پروت ده ده را سره بدفعلي کړی. دا واوره ښه هغه چې دا وویلو نو خلکو بعضې زمانه کې داسې وي چې غوږونه وي سترګې نه وي معنی خبره واوري نور تحقیق نه کوي. د بعضو سترګې غوږونه نه وي. بس خلک را جمع شو دا کوډله یې وړانه کړه د کور او دی یې د خپو نه ونیو راکاږه یې وهي یې په لتو په سوکانو. نو دی ورته وایي چې آخر زما ګناه خطا ده څه د مور خیري دي که نه خیري هم خیري دي او دعا هم دعا دي. وایي ښه ته لا وایي ګناه یو طرف ته د ځان نه بزرګ جوړ کړی ده او بل طرف ته زناګانې کوي هغه ویلې العیاذ بالله ما چا سره زنا وی دا فلانکي ښځه د ماشومې پیدا شوې ده او خاوند دی نو هغه اقرار کوي چې ما سره جوریج بدفعلي کړی. آخر ورته ویل چې ما ته خو لږه موقع د صفایي راکوئ بیا مې مړ کوئ که هر څه کوئ. یو مشر ورته ویلې پرېږدئ چې دی څه وایي. نو چې پرېښودو بس اودس یې وکړو 2 رکعته لمونځ یې وایي کوم ماشوم دا راولی هغه مزنیه راغله او ماشوم ورسره وایي داسې په دا سینه کې په دې ګوته ووایه بچی وایه پلار دې څوک. نو ماشوم ویلې چې زما پلار فلانکی شپونکی ده. کله چې هغې بدکارې ښځې جوریج په خپل دام کې راګیر نه که نو بیا تعلق او جسمانی رابطه د یو راعي بانډچي چې ګډې بیزې چرئ هغه سره ونیو هغه سره به زناګانې کوئ. وایي زما پلار فلانکی شپونکی دا ګډې بیزې چې چرئ. چې ماشوم خبرې وکړي یو دم خلکو یو خوا بلې خوا یو چې دا څه عجیبه کار ماشوم او خبرې بس خلک ورته په خپو پرېوته چې موږ معاف.
منګ به دا ستا د خسو خاشاکو کوډله چې منګ وړاندې کړې ده د دې په ځای به د سونې او د چاندۍ نه درته کور جوړ کو خو ګوره موږ معاف هغه ویلې ما معاف کړې بس ما ته مور خیره کړې وه قبوله شوې او زه تاسو نه چاندي او سونې او پاخه کورونه نه غواړم څنګه کوډله مې چې وه مقه شان راته جوړه ګوره ضمانت په دی ولې ده فلیبن مثله ځکه همدی وران کړه که نه جوری جوړته ویلې چې زما دا کور وران کوي غریب دی بېخه او بې بده کور هم وران کړه بېعزتي یې م وکړه وایي چې دا د مور خیره وه یو طرف یې ورته وښوده چې ګوره د مور خیره درته قبوله شوه سره د دې چې مستجاب الدعوات ولی لیکن بل طرف ته د الله ولی د بیرته صفایي م وکړه که نه د ماشوم په ذریعه باندې نو دا خیره ده او خیره هم ګوره خیره وه که نه څومره بېعزتي ولې ده او پرانډۍ سترګې ولګېدې هغه راغله ورته مخامخ تهمت پې ولګېدی لیکن بېرته یې الله صفایي دا یې خیره ده بني اسرائیلو کې یو کس و الله ته یې ویلې چې نه موسی علیه السلام خو د بني اسرائیلو مخور پیغمبر کله به ویلې الله ځان دې راوښی کله به ویلې کور دې راوښی کله به ویلې زما ګاونډی جنت کې څوک یې هغه راوښی یو ځل یې ورته وایي چې الله زما به په جنت کې ګاونډی څوک یې هغه راوښی وی فلانکي شهر تلال شه هلته یو قصاب د هغه به ستا ګاونډی موسی علیه السلام حیران شو چې زه پیغمبر او رسول او نبی او وجیه او کلیم او هغه ګاونډی او قصاب زما ګاونډی جوړېږي د کې څه کمال به یې ورغی نو چې لاړ هغه شهر ته او قصاب په هغه نښه نښانو یې پیدا کړ نو دی د قصاب د دوکان مخې سره ولاړ دی او د ده قصابۍ ته ګوري نو قصاب چې د غوښه کې کوم ښه تیکه ګوري هغه هلته بېله ږدي ماښام یې ور بند که روانېده نو موسی علیه السلام ورته چې وروره زه مسافر یم د شپې ځای مې نشته ته به ماله شپه رانه کوې ولې به در نه کړم رایه وسته تعارف لا نه ده شوی نه تعارف کوي موسی علیه السلام یې کمره کې کېنه ووایي زما څوک د خدمت نشته زه به داخلی پخلی هغه غوښه یې ډېره ښایسته پخه کړه خو چې څه و برابر یې که روټۍ تیاره شوه پخوا وخت کې دا د لرګو صندوقونه و تاسو لیدلي ناوې به چې ودېدم د لرګي صندوق به ورسره نو دا د لرګي یو غټ صندوق و دی یې راوړه خواته یې کېښودې د قصاب نو چې کېښوده یوه وړۍ به یې خپله کوله یوه وړۍ به یې د حلوا غوندې سرید کو د صندوق ته به یې کوزه موسی علیه السلام حیران ده چې دا صندوق کې به څه په دې کې دا سړی ووته اوبو پسې موسی علیه السلام دا صندوق ته ور وکت چې ویې کته یو زنانه پرته ده د خدای په قدرت چې دومره غوښه د صرف سترګې او خوله یې خوځي حیران شو چې دا څومره او د کم عمر به چې کله قصاب راغی اوبه یې کېښوده چې نوړۍ ورکوي ګوري مور یې مړه ده ښځه مړه شوې ده نو اوس دا قصاب کله صندوق ته ګوري کله موسی علیه السلام وی ولې داسې ما ته ګوري وی ته خو به موسی علیه السلام نه دې نه مخکې تعارف نه راکړه وی څنګه دې وپېژندم او زه موسی یم وی وخو مې پېژندې ځکه چې دا زما مور د دې صندوق کې دې دا دوه دعاګانې کړې یو ځان ته یو مات ځان ته یې دغه دعا کړې چې خدای تر هغې مې مه وژنه چې تر څو مې موسی علیه السلام باندې سترګې نه یې لګېدلې نو تر دې اوسه ژوندی وه تا خو به ورکتلې نه ته خو به موسی نه یې و یو ما ورته وکته زه د بني اسرائیلو پیغمبر موسی یم سبحان الله یوه دعا یې قبوله شوې بله یې څه کړی وه وی بله یې دا ویلي وو چې بچی تا خو زما ډېر خدمتونه وو که دنیا کې درته دعا وکړم چې خدای دې بادشاه کم در نه پاتې کېږي خو زه خدای دې په قیامت کې د موسی علیه السلام ګاونډي که خو هغه زمانه کې حق دین و شریعت هم دا و که نه نو اوس پته نه لګي چې دا دعا به قبوله یي که به نه موسی علیه السلام ورته مبارک شه دا دعا دې قبوله شوې ده ما الله ته ویلو چې ما ته خپل ګاونډی وښیه ته یې راته وښودې دواړه دعاګانې قبولې شوې نو دا اوس وګورئ د مور دعا دي او خیریه نو بیا هماغه شان خیریه بس ته بچه ووایه دا عبارت ووایه که نه وفيه قال حدثنا الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءت امه فدعته فابى ان يجيبها اواز یې ورته ورکړه فابا ته انکار وکړه چې جواب ورکړي فقال اجیبها او اصلي یا به جواب ورکوم یا به مونځ کوم او بل روایت کوي اللهم امي وصلاتي ثم اتته فقالت اللهم لا تمته حتى
تريهم وجوه المؤمنين خدای جریج تر هغه ممړ کوه تر څو چې د سترګې په بدکارو زناکارو ښځو نه یې لګېدلي وكان جريج في صومعته فقال خانقاه کې ناست وله لأفتنن جريجا فتعرضت یو زناکاره ښځه وایي زه به دا جریج فتنه کې غورځوم فتعرضت له فكلمته فأبى فتبت بار بار یې هغه ته ورغله چې ما سره زنا وکړه جریج ورته وجاړه چې خدای خاطر وکړه ما نه ووړله فرضاعيا فأمكنته من نفسها هغه راعي شپونکی په ځان قادر که هغه سره زنا وکړه هغه نه هلک پیدا شول فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وصبوه فتوضأ وصلى وانزلوه د خپو نه راکاږه داسې مو وایي چې د کټې راکوس وصبو کنزل یې ورته وکړی بیا ورته ویله چې ما ته خو لږ موقع راکوي فتوضأ او داسې وکړه مونځ ثم اتل غلام ماشوم ته راغی فقال من ابوک یا غلام دا خېټه کې په دې ګوته بچی پلار دې څوک د قال الراعي اګډي بيزي چې چرای قالو قوم ورته پرېوته خپو باندې وې نبني صومعتک من ذهب دا ستا خانقاه به اوس موږ د سونې نه جوړو تا سره موږ ظلم وکړو ته ډېر لوی ولي قال الله وې سونې نه مو جوړوئ الا من طين زما کور او خانقاه د خټې نه به د خلک یو من وخرک زما د حضرت شیخ صاحب تاسو ته د حواله سره دا یو مایاناز خطیب او مکرم ده هغه دا په زور وای ماشاءالله د بیان کې وای چې شپږو ماشومانو ماشومتوب کې خبرې کړي په هغه زمانہ کې چې معمول مطابق ماشوم باغی کې خبرې نه کوي دا شپږو ماشومانو تذکره به دی درته وکړي چې زما سره د بخاري په ثواب کې شریک شي ستاسو ټولو خوښه چې وي کې ورته وفرمایي جي جی نو هغه د خوښه ده کله سپیکر کې خلافه بها ونعمت وإلا فبدون الله سپیکر یا افضل وای ورته کنه یار تواضع هم څه شی وي د تواضع ډیره کوي دومره ډیره تواضع مو فرمایا کنه یار شپږو ماشومانو ماشومتوب کې خبرې کړي تاسو ټولې واورئ یو شاهد یوسف وشهد شاهد من اهلها ام وای د درې څلور ورځو ماشوم یا د درې څلورو میاشتو دویم نمبر چې کړي دی هغه ابن ماشطوه د فرعون لور و دی هغه خادمه و چې د فرعون لور ته به میک اپ کو او ویښته به غوړول ګومنځول ماشطه هغه ښځې ته وایي چې د بلې ښځې ویښته ګومنځوي دا د فرعون د لور خادمه وه دا مسلمانه شوې وه پټه نو د فرعون لورې میک اپ ورته کو ویښته یې غوړ کړي ګومنځولې نو ګومنځ د دې د لاسه د فرعون د لور په لمن کې پرېوت نو دا ورته وایي ورکه شي ګومنځې زما د لاسه زیو دی او کافر د لور په لمن کې غورځي اورې نو لورې لاړه فرعون ته چې دا ښځه خو مسلمانه شوې ویاله اور بلکې دا ور واچوئ او د دې بچی و د دریو میاشتو نو اور یې بلکه ورته ویل بیرته د موسی دین پرېږدی که نه وایي نه وایي دا بچی ګزار کوي نو دې ورته کته بچی اور ته واچو بیا ورته ویلې اوړې که نه اوړې تام ور غورځوو بچي ورته لاندې نه آواز کوي مورې راودانګه دا اور نه ده دا جنت ده جنت دې ته ابن ماشطوه وایي وایي مورې بس دې ته مه ګوره چې دی دې راوغورځوي ته په خپله راودانګه دا جنت دا دوه ماشومانان شو دریم حضرت عیسی علیه السلام بنا بر قول صحیح په اوله ورځ د ولادت خبرې کړي انی عبدالله آتانی الکتاب تفسیر به بیا ګو څلورم نمبر صاحب جریج همدغه ماشوم چې کومې ښځې په جریج تهمت لګولې او پنځم اصحاب الاخدود د زونواس بادشاه وخت کې چې هغه ایمان خلکو راوړه او دی خندقونه وسماء ذات البروج دغه اصحاب الاخدود چې خندقونه یې ویستي او ویل چې چا ایمان د دې ماشوم پر رب راوړي ورغورځوئ هلته هم داسې واقعه وشوه چې د یوې ښځې غی کې ماشوم هغې ته یې واخیسته ور ویې غورځوه وایي اوړې که نه وایي نه مو او ماشوم ورته آواز وایي مور یې راودانګه دا خو ګلان دي جنت ده او باغونه دي اصحاب الاخدود کې یو ماشوم خبرې کړي او شپږم نمبر دا په بني اسرائیلو کې یوه ښځه وه ماشوم یې وړوکی داسې سینې ته اچولی او روانه وه په لاره ډېر وړوکی و 4-5 میاشتو دی کې یو سړی تیر شو په اسونو باندې په ډېره دبدبه او په غرور کې
نو دا ښځه وایي خدایه زما زوی هم دغه شانته کې ماشوم سینه پرېږدی خدای ما داسې مه کړي. بیا یو بل سړی تېر شو ډېر غریب او فقیر و وایي خدایه زما زوی داسې غریب او فقیر مه جوړوه. ماشوم بیا سینه پرېښوده وایي خدایه ما د همدغه سړي په شان غریب او فقیر جوړ. دا بني اسرائیلو کې دا 6 نمبر ماشوم ده. دا زمونږ د شیخ صاحب په بیانونو کې فرمایلي وو خو تاسو کې دا چل ده چې تاسو وایي چې یاره که د دې خلکو نه لوی عالمان نو زه هغوی ته بیان کوم، وړو خلکو ته خو زه بیان نه کوم. بس